شیخ نه به مونږ دا ووایو که نه چې ډېر ګرم ګرم راځي چې اورېږه پته به ولګي او پته به ولګي. یوه ښځه وه ټول عمر یې غلط کار کړی او ډېره بښنه غواړم. ویل چې ما به الله پاک په څه باندې وبخښي، نو هغه پیسې په جومات کې ورکړې. مولانا صاحب نه یې تپوس وکړو چې ما خو دغسې چل وکړو، نو هغه ورته ویل چې ستا هېڅ ثواب ونه شو. نو ښځې تندي له ټس ورکړی و چې شی مې شی وشلېدو، پیسې مې نه په خپله په کار راغلې او نه آخرت کې په کار راغلې. نو د وصال خان هم دغه حال دی. وایي زه چې په چینل کې مې پیسې ګټم نو هغه زه غریبانانو ته ډونیټ کوم. او د ده چینل تاسو به کتلی هم وي او ویې ګورئ، یوه پکې د سړیتوب ویډیو نشته. ټول څه د ډمانو نمایش، د ډمانو او د کونیانو سپورټ. لکه څنګه چې تاسو ویډیوګانې وکتئ چې دغه شیخ څومره غیرت کړی و، د ډمانو خلاف راپاڅېدلی و او د دغه کونیانو خلاف. نو په کار خو دا وه چې هغه شیخ یې سپورټ کړی وی که نه، که د کې لږه هم پښتو وی. نو دا د هغې اپوزیټ هغه یې پرېښودو، د هغه نفي وایي او د دوی سپورټ کوي. نو لکه تاسو ووایئ مولا چې کوم دی به د مولیانو سپورټ کوي، نیک انسان به د نیکانو سپورټ کوي، بد به د بدو. نو دغسې چې کوم دی ډم به د ډم او اچړه به د اچړه. نو زه وایم چې دکې به هم څه د اچړاګانو رګ وي. نو که چېرته صحیح پښتون وی که نه، نو ده به شیخ له داد ورکړی وی. دا هغه شیخ چې کوم دی د هغه نیګټیو کوي او د دې ډمانو سپورټ کوي. وایي شیخ دې ډیته کړو، شیخ دې په ماپۍ باندې مجبوره کړو، داسې واغسې. ټوله ورځ چې سر راپاسې غول په ډانګونو باندې وایي. کله وایي مولانا فضل الرحمن ډیزلي دغسې او ډیزلي هغسې. نو هلکه د دې خبرو نه جوړېږي څه. تاسو په میلیونو باندې سبسکرایبرز دي، فالوورز دي، ته معاشرې ته یو ښه پیغام ورکړه، یو ښه میسج ورکړه. او زه دې پښتنو ته هم وایم چې هغه لا ویډیو اپلوډ کړی نه او دوی دم مادم مست قلندر زر لایکونه او کمنټونه ویډیو شیر کړي. نو د الله بندګانو کم سے کم هغه سړی خو سپورټ کوئ که نه چې یا پښتنو ته څه پیدا وررسئ او یا دین یا اسلام ته یا بل داسې پازیټیو میسج راوړي. نو زه ډېرې بښنې سوی یم چې تاسو د یوټیوب او فیسبوک استعمالوئ، د داسې خلکو سپورټ مه کوئ. هغه څوک سپورټ کوي کم سے کم چې چاته یو ښه میسج ورکوي، یو ښه خبر ورته راوړي. نو چې تاسو داسې خلک سپورټ کوئ، تاسو ماته دا ووایئ، نو موږ به ګیله د چا نه کوو. زه داسې ویډیوز کله هم نه کوم، خو تاسو یقین وکړئ زه په دې باندې مجبور شوم چې کله یو سړی د حق اواز اوچتوي د مسلمان او د پښتونولۍ، نو د هغه څه ودرېدل پکار وي. د داسې خلکو ملاتړ مه کوئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه.